باندې مشغولوي هغه جبه چې په هغې باندې د الله ذکر کېږي. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي شکرګزار زړه داسې زړه دی چې هر ټایم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي نیکعمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاوند موجود وي او کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاوند امانت ګڼي. نو نبی علیه السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیه السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي.